د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو په پروګرام چاپیرچل کې تاسو ته هرکلی وایو څنګه چې تاسو ته پته ده نن په ټوله نړۍ کې د بلډ ډونر ورځ مانځل کیږي همدغه رنګې په خیبر پښتونخوا او بیا خصوصا په پېښور کې هم یو شمېر ځایونو کې تقریبات را جوړ شوي دي چېرته چې یو شمېر ځوانانو او پیغلو خپله وینه هم عطیه کا همدغه رنګې نن هم موږ غواړو چې خپل قدرمن کتونکو ته دغه پیغام ورسو چې وینه ورکول د چا ژوند بچ کول دي او بیا تاسو ته به پتی وي چې چا د یو انسان ژوند بچ کو نو هغه انسانیت بچ کو همدغه رنګې نن هم موږ په خپل سټوډیو کې ستاسو د پوهې دپاره او تاسو د دغه سیز نه خبرولو دپاره چې وینه ورکول څومره ضروري دي موږ سره موجود دی عتیق الرحمن صاحب د ټولو ناول تاسو ته هرکلی وایو عتیق الرحمن صاحب د چا نه پټ نه دی بلکې د دې شخصیت نه صرف په خیبر پښتونخوا کې بلکې په ټوله نړۍ کې که وګورو دوی مختلفو ملکونو ته ځي د هغلته کې دوی لیکچرې اخلي د تلیسیمیا د مریضانو د مخنیوي دپاره د دغه رنځ د مخنیوي دپاره او بیا وینه ورکول څومره ضروري دي او وینه کله موږ ورکولی شو او د دې اهمیت د انسان دپاره څومره ضروري دی او د دې سره د انساني په بدن کې فایدې سره راځي د دې اړه باندې به هم د دوی نه نن موږ معلومات اخلو ځکه چې دوی سره یوه خزانه ده د معلوماتو او هغې حوالې سره موږ عام خلکو ته هم دغه د پوهې ضرورت دی چې موږ خپله وینه د خپل بدن نه وباسو او هغه خلکو ته ورکو کم چې په یو شمېر مرضونو کې اخته دي په هغې کې که ذکر بیا وکړو د تلیسیمیا 1,00,000 نه زیات کسان چې دي زموږ په ملک کې د تلیسیمیا رنځ ښکار دي همدغه رنګې موږ که وګورو نو هر کال د 6,000 نه زیات کسان په دغه رنځ کې نور نوي راځي او هغوی اخته کېږي د هغوی د مخنیوي دپاره هغوی ته د وینې ورکولو دپاره د دوی رول د چا نه پټ نه دی نو د ټولو ناول سر تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو او بیا د نن ورځې حوالې سره د بلډ ډونر ډے چې دا د دې حوالې سره به تاسو ویل غواړئ ډېره مننه ټولو کې مخکې جی کاشف صاحب زه د وحدت ټي وي ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه الحمدلله د پاکستان نه علاوه په ټوله نړۍ کې چې کوم د خصوصي زموږ د پښتونوال په هغې کې ډېر زیاته د دې ستاینه ده او ویورز ډېر زیات دي او نن چې تاسو ما ته کوم مقرره کړه د دې 14 جون چې ورته ویل شي په دنیا کې منځلې کېږي د عالمي بلډ ډونرز ډے یعنی مونږ رضاکاران چې کم وینه ورکولو والا کم ځوانان دي کم یوتي رضاکارانه د هغې د خراج تحسین دپاره دا منو هغو ته شاباشي ورکو نن هم زموږ په سوسایټي کې که وګورو ډېر تعلیم یافته خلک هم دي پوهه هم شته شعور هم شته خو په یو ډېره لویه ریشو کې که وګورو خلک یریږي وینه نه ورکوي هغوی ته پیغام څه ورکول غواړي د دې ورځې مناسبت سره جی ستاسو خبره جی بالکل ټیک ده پاکستان تاسو ته چونکې پته ده یو ډیولپمنټ کنټري دی او زمونږ دی کې چې کم د لیټریسي ریټ چې کم ده ډېر کم دی ایجوکیشن ډېر کمې دی اوس نه شروع نه نو چرته کم ملک چې کم دی د ایجوکیشن کمی ظاهره ده د هغې سره چې کم دی دا نور پروګرامونه چې زموږ کم خصوصي د کمیونټي د سوسایټۍ دپاره چې کم کار کوونکي مختلف شعبې دي هغه متاثر کېږي او پبلک هیلث سیکټر یو داسې اهم شعبه ده کم چې صحت سره ډایرکټ لیدلې شوې ده او په دې کې چې کم دی زه به د بلډ حوالې سره داسې شعبې ډېرې دي خو زه به د بلډ بیمر چونکې نن ورځ مونږ مانځو د بلډ ډونر دپاره نو هغه باره کې تاسو چې کم سوال وکړو ډېر ریلیونټ وکړو زه گذشته څنګه چې تاسو ووایئ زه گذشته تقریبا 4 دهایو نه لګیا یم د 45 سال نه مته زه پکې اوس ما ټول عمر ورکړو د دې د ځوانۍ نه واله تر اوسه پورې الحمدلله مته به چې یو ښه کار دپاره مې تفیض کړی دی ما الحمدلله نه پاکستان نه پېښور ټول جو پیژني مې د کار په وجه نو مونږ د بلډ باره کې مونږ چې کم کار کړی دی اوسه پورې چې کم هغه دی زموږ د خلک ولې یریږي وجه دا ده لکه ما ته اوس چې یو خو د زموږ د ایجوکیشن لیول داسې و چې خلکو ته هغه ایجوکیشن د ډېر څیزونه بیمارۍ مسلې سره بلډ سره هم ورنه کړی شو دا یو یره ده خصوصي لیکن دا یره ختمېدی شي نن سبا چې کم د سوشل میډیا دور دی او کم چې کم د ایجوکیشن کم مخکې ترقي کې مونږ روان یو زموږ درجې زیاتېږي دې هېڅ شک نشته نو الحمدلله نن 15 سال مخکې که تاسو خبره کول غواړئ زموږ نوجوانان به یېرېدل بالکل به یېرېدل تاسو ته لیکن الحمدلله لږ شان سچویشن چینج شو
زمونږ کار کوو نو په دې کې چې کوم دی یو ملک چې کوم دی دې وخت اوس هم ورکولو چې کوم شرع ده نو تاسو په خپله سوچو کې جبکې یورپ کې چې کوم ده 20 سے 25 روانه ده بلکې بعضې ځایونو کې 50% روانه ده تاسو صدر تلیسیمیا فیډریشن پاکستان هم یې جی جی تاسو د پاکستان مختلفو ځایونو ته هم ځئ جی جی څه ګڼئ په دغه 13-15 کالو کې په پاکستان کې ریشو کې څومره اضافه راغلې ده د بلډ ډونرز کې جی ما 40 سال کار کړی که دې نه مخکې زه تاسو ته 30 ساله زوړ لاړ شم یونیورسټۍ او کالجونو ته بتلو تعداد به کم لیکن هغه کې به هغه شان شرع نه وه مونږ به په زوره سټوډنټانو ته اپیلونه کول اوس صرف مونږ یو پوسټر ولګو او هغې نه مخکې چې کوم د سوشل میډیا باندې خلک راشي چې مونږ وینه ورکړو نو دې نه مطلب دا دی چې ماشاءالله زمونږ پر امید او چې ورځ به داسې راځي لکه موږ د یورپ سټنډرډ به اپناوو او زموږ خلک به هسې تاسو ته پته چې دا یو اسلامي کار هم دی زموږ قرآن موږ ته ویلي دي جذباتي خلک دي جذبه پکې شته جی ایمان د خدمت ایمان زموږ دې سره سي مټې چې زموږ ته ایمان او هم ته حدیث څه وایي سوره مائده کې ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا لکه تاسو دې نه مخکې وایي د دې ترجمه وکړه چې که چا د یو انسان ژوند بچ کړو د دې مطلب دا دی چې هغه ټول کائنات ته ژوند ورکړو ډېر زمونږ کتونکي داسې دي چې هغوی غواړي چې هغوی خپله وینه ډونیټ کړي خو هغوی ته دا پته نشته چې زه به وینه کله ورکوم څومره وخت بعد به وینه ورکوم او زما چې څومره عمر نو زه وینه ورکولی شم دې حوالې سره که څو خبرې هغوی سره شریک WHO سټنډرډ چې کم دی ورلډ هیلث ارګنایزیشن هغه مطابق چې کم دی یو ډونر چې کم دی وینه ورکولو والا د هغه عمر ابو 17 پکار دی آئیډیلی ټیک د دې نه کم ده او وزن تقریبا 50 کیلو کېجی وي خو دې سره که فرض کې یو کس دا عمر هم ټیک دی او وزن هم ټیک دی ضروري نه چې هغه د وینې ورکولو قابل شي بیا هم اب یو 2 منټه خپل چیک اپ کوي کلینیکل چیک اپ ته موږ ویل شو ډاکټر نه چې هغه ته څه زیړې خو نشته زیړې نه تر کړي هپاټایټس بی هپاټایټس سی ریسنټلی یا ټایفاید نه تر کړي یا یو داسې بیماری کې نه مبتلا نو هغه سړی بیا فټ وي که داسې بیماری کې نه نو هغه وینه ورکولی شي خلکو ته دا مونږ اورېدو زمونږ په دې معاشره کې دغه خبره ډېره زیاته خوره شوې ده چې کوم سړی د 40 نه وړي نو دې وینه نشي ورکولی نه جی دا یو غلطه خبره ده او مطلب چې دا ناپوهي ده ظاهره ده لکه ما تاسو ته تاسو 55 50 پورې مستاسو ایج ټیک ته او 60 پورې تاسو بلډ پریشر یا تاسو ته شوګر پدې وځ کې تاسو پته خلکو ته بیماری ولګي ته چا صحت ټیک نو ظاهر هغه خو نو ور کوي خو آئیډلی چې کم ایج دی هغه جی 17 نه 50 دی کنن ما وینه ورکا نو څومره وخت بعد زه وینه ورکولی شم جی افټر ایوری 3 منثس یعنی هر 3 میاشتې پس تاسو وینه ډونیټ کولی شي که تاسو صحت ټیک وي نه کال کې سلور ځله خو زه بدلته دا وایم جی چې څوک زموږ ماحول داسې دی زموږ نریشمنټ زموږ خوراک په دې ملک کې نو دا خو ما تاسو ته سلور 3 میاشتې ته خو ما تاسو ته د یورپین سټنډرډ او د امریکن سټنډرډ به تاسو ته خبرې وکړې لیکن زموږ ماحول کې هم داسې ځوانان شته چې هغه هر 3 میاشتې پس وینه ریګولر کوي لیکن زه به دا وایم غواړم عام عوام دپاره ولس دپاره او ځوانانو دپاره چې خیر دی تاسو 3 میاشتې پس مه ورکوئ خو په کال کې یو ځل خو وینه ورکړئ که نه یو ځل ورکړي چې تاسو ته پته ولګي تاسو به نفسیاتي فیر چې کم دی دا صرف خوف دی زموږ یره دی چې ایگزیکټلی جی سر را باندې ونه چوي حالانکه خزوان به خو چونکې هغه اویرنس نشته ایجوکیشن ورته نه ورکړی شوی نو هغه په دې کې نو زم جزه سلور ځله مو ورکوي یو ځل خو را مخکې شي نو بیا به دویم ځل به جی تاسو په خپل ورکوي یو ګروپ جوړ شوی و د بلډ هیروز جی جی هغه ګروپ نن څومره وده کړې ده نن په هغې کې څومره کسان دي کوم چې وینه ورکوي ولنټیرز دي په خیبر پښتونخوا کې مختلفو ضلعو کې په نور ملک کې هم د هغې هغه کم خاخونه چې دي هغه خوارې شوي نو نن چېرته رسېدلی د ینګ سټوډنټس چې کم دي هغه ته ایډوایزري یو هغه ورکړی مشورې سره قایم شو چې هغه ته بلډ هیروز ویلی شي هغه ستاینه د ځکه کو چې د کې پی کې نه دغه آغاز شوی دی اکثر یس اکثر کیږي زموږ د پنجاب کراچۍ نه لګدا پهله داسې فعال ګروپ دی چې تاسو اوس هم سوشل میډیا کھلاو کې د پلیټ فارم موجود دی د پلیټ فارم چې کم دی دا صرف او صرف د بلډ د پاره دی نو د دې چې کم کارکردګي
دا په دوه کال د دې وشو خو د دې وده ډیره زیاته ده پهلاو شو د صرف دلته نه په لاړکانه کې د دې برانچ نشته په حیدرآباد کې مشته په کوئټه کې مشته نو دا جی د دې ز ینګسټر دي د مختلف سټوډنټس یونیورسيټي طلبات چې پاغه دغه ایم وو دا راوته په دې کې چې کله کووډ 19 کې ډیر خط پرابلم رالو د تلیسیمه د نور ماشومان ته خلک د بلډ ورکول نه ویریدل او بانکونه خالی نو په دې کې د ځوانان راغون شو هغه چیرې مونږ یو سوال کوو نو هغه چې د پلیټ فارم استعمال کو هغه نه پس چې کم دي تاسو وګورئ ورس پرځ جی دا فعال کیږي لګیا دي صرف دلته نه په سوشل میډیا هم شته ایگزیکټلی ډیر یو لوی ستا باندې او تاسو ولته اکسس کولای شي نو کم ضرورتمند چې کم دی یو خپل یو کرایټیریا ده چې کم مستحق مریض ته بلډ ضرورت وي هغه کرایټیریا دی فل کی نو ودن اورز هغه ته چې بلډ ارینج وکړي او دا ګروپ زمونږ د دې سیمې نه شروع شو اتیکو رحمان صاحب استادو خبرې کټ کومه قدرمنو کتونکو کم دغه ګروپ چې مونږ یادو د بلډ هیروز ورته وای د دې ډایریکټر او فاونډر چې دا هغه موږ سره موجوده ده په پروګرام کې بداوی پیغام هم تاسو ته خایو دا غوي په پیغام کې بعد تاسو د غوري چې کوم زنانه خپل وینه ورکولې شي او زنانو د پاره څومره ضروری ده چې هغه خپل خويندو ته هغه خپل ورونو ته په دې ملک کې یو شمیر د تلیسیمیا مریضان دي هغه ته وینه ورکي نو په دې اړه باندې موږ سره موجوده ده ډاکټر ګلاله ارشد چې کومه فاونډر هم ده او ډایریکټر هم ده د دې بلډ هیروز د دې ګروپ نو هغه سره به هم سو خبرې کو د ټولو ناول تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایو او بیا زنانو ته څه پیغام ورکول غواړي تاسو अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम गुलाली अरशद है एंड मैं दी ब्लड हीरोज़ की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। आज का दिन आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है? आप सबको पता है कि कितने हमारे डोनर्स हैं जो कि वॉलंटरी बेसिस पे ब्लड डोनेट करते हैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, बाकी एमरजेंसी केसेस के लिए, एंड उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो इस दिन का मकसद ये है, इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं हम उनको ये डे डेडिकेट करते हैं, उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं एंड वी मेक श्योर कि उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको हम हाईलाइट करें पूरी दुनिया के सामने। अपनी सोसाइटी में हम अवेयरनेस पैदा करें ब्लड डोनेशन के बारे में, बाकी भी जितने लोग हैं उनको हम इनकरेज करें कि वो भी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की तरफ पे आएँ, वो भी ज़िंदगियाँ बचाने में लोगों का साथ दें। अब आज के दिन के मौके पे मैं एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहती हूँ जो कि फ़ीमेल ब्लड डोनेशन के बारे में। ठीक है, आप सबको पता होगा हमारे माशरे में क्या कंसेप्ट है कि जी फीमेल्स तो वीक हैं, वो किस तरह से ब्लड डोनेट करेंगी। तो ये भी फीमेल्स के बारे में उसी तरह की एक मिसकंसेप्शन है जैसे कि इस जेंडर के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। तो देखें, ब्लड डोनेशन का कम से कम जेंडर से, हमारी जिन्स से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से ब्लड डोनेशन मेल के लिए सेफ़ है इसी तरह फीमेल के लिए भी सेफ़ है। हाँ, यू नीड टू बी एलिजिबल, मतलब एक फ़ीमेल जिसकी HP 12 से ज़्यादा है, उसका वेट 50 से ज़्यादा है, 50 kg से पिछले 3 मंथ्स में उसने ब्लड नहीं डोनेट किया, और इसके अलावा आप अपने मेंसेस पे नहीं हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं एंड आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, तो आप सेफली ब्लड डोनेट कर सकती हैं। ठीक है, सो इसलिए आज के मौके पे जितनी भी हमारी सुपर वीमेन हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी ज़िंदगियां बचाने के इस अमल में हमारा साथ दें। एंड अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी फ़ीमेल्स ब्लड डोनेट कर रही हैं, वॉलंटियर बेसिस पे वर्क कर रही हैं, लेकिन हमें अपने माशरे में इस बारे में काफ़ी आगाही पैदा करनी है। अभी भी बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल्स ब्लड नहीं डोनेट करती, तो हमें आज ये अहद करना है कि हम इस पे काम करेंगे, हम फीमेल्स को मोटिवेट करेंगे और अपनी सोसाइटी से इस मिसकंसेप्शन को ख़त्म करेंगे। हाँ जी, तासु खो द डॉक्टर से भी खबरें हम औरेदे जनानो ला हम पकार दी चावी खपल विना वर की ठीक से ढेर खुंदावर खबरें मरा तरह के आखिर के दर ने यो सवाल कोमा چې د جرمن حکومت لاړه س پروګرام هم شروع شو بلډ ډونرز حواله سره دغه څه پروګرامات زموږ حکومت سره هغه شروع کړو هغه پروګرام بيخي غلې دی نن دغه پته نه لګي چې کیسه وسنو دا یو جی پروګرام سٹارټ شو ډیر ښه د جرمن ګورنمنت د جرمن بانک په تعاون سره زموږ ډیولپمنٹ کنټریز لکه انډیا، پاکستان، بنگلاديش کې دا پروګرام سٹارټ کړو د سیف بلډ ټرانسفیوژن په حواله سره چې خلکو ته دی
وینه صفا ملاو شي. زه به دلته دې سره دا یو خبرم کوم، دا تاسو د خبرې سره زه راځم، دا ډېر اهم خبره ده چې وینه ورکول خو ډېر غټ کار دی، خو چې دې نه غټ کار چې کم دی هغه صحتمند وینه بل ته رسول دي. د څه ته چې سکرین بلډ ویلی شي، هغه وینه چې هغه هیپاټایټس بی، هیپاټایټس سی، ایچ آی وی، وی ډی آر ال وغیرہ د ایم پی ملیریا پیراسایت نه صفا وي، نو مونږ هغې ته ویل شو صحت هغه به د انسان ژوند بچ کوي. ولې چې زموږ په معاشره کې پاکستان کې جی 7 to 8% زموږ خلک چې کوم د هیپاټایټس بی او د 9 to 11% هیپاټایټس سی کیریئر دي. نو که دا وینه مونږ صفا نه کړو، سکرین نه کړو، د لپاره یو مربوط پروګرام نه کړو، نو هغه وینه بیکاره دی چې زه روزانه د سل خلکو نه اخلم او بغیر د سیستم نه زه خلکو ته ورکوم او زه بیماری ورکوم. په دې په حال کې چې کوم دی په دنیا کې یو نظام دی هغه ته وایي سیف بلډ ټرانسفیوژن. په یورپ، په انګلند زه ځم راځم، دا ټول پروګرامونه موږ کتلي دي او دغه علم موږ د ټرانسفر کړی د خلکو ته خپل کوشش هم کړی دی چې هغه سیستم اباوټ کړو. نو په دې کې پاکستان خوش قسمته ملک کې زه یادم چې هغې ته د جرمن ګورنمنټ دا مرسته میلاو شوه. نن نه 8 کاله مخکې خبره ده تقریبا چې هغې پاکستان هغه سره ګورنمنټ سره او یو ساین کړو میمورنډم اف انډرسټینډینګ، چېرې موږ به ټول پاکستان کې د سیف بلډ پریکټیسز رایج کوو. ولې چې زموږ ټول پریکټیسز دې نه مخکې غلط وو. لکه دلته به نشایانو مینه ورکوله، ان سکرین بلډ ډېر خلکو ته ولګېدو، هغه سره یس ایگزیکټلی ان سکرین بلډ څه فیټل ریزلټس دي چې ډېر خلک زموږ آبادي په هغه کې مبتلا دي هیپاټایټس کې. دا دس از ون اف د کاز د غلط بلډ، غلط سرنجونه یوټیلایز شوي دي د پروګرام او نن په ورځ سره زه وایم. نو هغه پروګرام هغې روړو چې دلته د خلکو صحت او مونږه آینده لپاره پاکستان کې یو سیف بلډ ټرانسفیوژن پروګرام پروجیکټ وکړی شي چاته چې ضرورتمند ته ښه او په ښه لیول باندې څنګه چې په یورپ کې کوم سیستم دی هغه دې ورکړي چې هغې دپاره هغوی تقریبا ټول ایس او پیز فالو کړي، اډاپټ کړي او په هغې کې د ګورنمنټ آف پاکستان پوره منشا وه هله یو کې چې کله دواړه پارټۍ دې دپاره رضا وي. هغوی 90% شروع کې هغوی 100% چې کوم دی فاینانس ورکړو چې هغه په کروڑونو بلین یورو کې و. دا اوس ماته سټیټسټیک پوره یاد نه کېږي، ما به تاسو ته ښولې خو موجود دي. هغو چې اسلام آباد نه شروع کړل نو دې ټول پاکستان کې دغه دا پروګرام هغه نو، لیکن دلته چې کم دی او هغې دپاره هغوی چې بلډینګ یې جوړې کړئ صحیح لوی لوی، هغې کې د هغې د په کروڑو روپۍ چې کم دی اعلی قسم سټنډرډ هغه ورکړل، اکوپمنټ ورکړل، مشینونه ورکړل سکرینینګ دپاره د بلډ. خو افسوس دغه دی چې زمونږ د ګورنمنټ سیکټر هغه سطح باندې هغه پروګرام ونه چلولو. څه د وجو نه هغه ناکام؟ هغې وجه چې یو خو زموږ دا دی چې لکه تاسو ته پته ده چې زموږ خپل پولیټیکل کمیټمنټ ډېر کمزور دی زموږ د ملک. کم پورې چې سیاسي ستاسو پروګرام لیډرشپ ستاسو کمیټمنټ ټیک نه وي نو دلته زموږ پروفیشنل چې کوم زموږ ټیکنیکلی هغه محکمې هغه شان ونه ساتو. زه به د صحت خبره کوم، ظاهره دغه د صحت لاندې خبره وه. هغې کې چې کوم دی یو خو پرمیننټ سټاف نو هغه بدللو را بدللو په دې کې بیا جی لکه ما تاسو ته وایي چې 18 امینډمنټ نه پس چې پاور ډیلیګیټ شي صوبو ته نو هغې کې بیا د فاینانس ایشو راله. ولې چې جرمن ګورنمنټ ټول عمر دپاره د پروګرام نه ورکړی، خو تاسو ته یې ورکړو، بلډینګ یې درکړي، اکوپمنټ بیا چلولو به صوبو پاکستان ګورنمنټ به چلولو. هغه کې چې کوم دی که فاینانس اوم چلېدو هغو کې چې کوم دی هغه شان پروګرام هغه شان ټرین خلک ونه ساته او هغه ویژن یې وانغستو چې کم ویژن مطلب باندې یو عام سړي ته په ډېر ایزي ایکسس باندې بلډ ملاوېدلو. یو جهان من عتیق الرحمن صاحب د خپل قیمتي وخت راکولو او ډاکټر ګلالۍ چې د هغوی هم مننه کوي چې هغوی خپل قیمتي وخت راکړو. قدرمنو که وګورو صرف دغه نن ورځ نه بلکې موږ لپاره هره ورځ د بلډ ډونرز ورځ مانځل پکار دي. موږ له پکار دي چې خپله وینه چې ده هغه په کار راولو. هسې هم 100 ورځې بعد زموږ د وینې ریډ بلډ سیل چې دي هغه خرابېږي، ختمیږي. نو بیا ولې هغه موږ ضایع کوو؟ په هغې باندې ولې موږ د یو ورور ژوند نه بچ کوو؟ څنګه چې عتیق صاحب ویلې، څنګه چې ډاکټر ګلالۍ ویل، زموږ په معاشره کې ډېر داسې مریضان شته، ډېر داسې رونه خویندې شته چې هغوی ته هره میاشت کې 2 ځل 4 ځل بعضې خلک داري چې هغوی ته د 4 ځلو نه زیات وینې ضرورت دی او د هغې ژوند په دغه وینه باندې ژوندی وي. نو موږ له پکار ده چې خپله وینه ضایع کوو نه او هغه خلکو ته وینه ورکو چې چاته د وینې ضرورت دی. په دې کې که تعلیمي مدارس دي، که زمونږ
څومره انسټیټیوټس دي په هغې کې که وګورو که تعلیمي دي که د دې سره نور زموږ دفتري ځایونه دي چېرته هم چې ځوانان دي په علاقې سطح باندې سوسایټي جوړول پکار دي څنګه چې په ملک سطح باندې دغه یوه سوسایټي جوړول شوې ده او دغه سوسایټي نوم دی د بلډ هیروز همدغه رنګې موږ له پکار دي چې په خپل یونین کونسل کې په خپل ډسټرکټ کې په خپله ضلع کې او په خپله صوبه کې بیا دغه شانتې وړوکي ګروپونه جوړ کړو چې کم د ضرورت په وخت باندې د چا خور د چا مور د چا لور ته او د چا زوی ته وینه ورکوي او د هغوی ژوند بچ کوي. را روان پروګرام کې بعد د یو نوي ټاپک سره ملاویږو. تر هغه دمه پورې اجازت غواړو. د لوی الله پامان.